أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قابل صد احترام او د دې بهترین پروګرام چې کومې اسرې او خاندان دا پروګرام منعقد کړی دی، جمعیت طلبه عربیه، د هغې ډېره شکریه ادا کوو. او عنوان هم ډېر زیات بهترین ښکلی عنوان دی: استقبال رمضان. داسې یو پروګرام ډېره زمانه مخکې په مدینه منوره کې منعقد شوی و، خو هغه ځای چې و مسجد نبوي و، او صحابه کرام تشریف فرماو، او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ورته خطاب کو. څومره بهترین ښکلی مجلس به و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو څه وفرمایل، او تاریخ هم تقریبا عمده 29 یا 28 شعبانو. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته وفرمایل: لقد اظلکم شهر عظیم. زما صحابه ډېر عظیم الشان میاشت تاسو باندې راتلو والا ده. هغه هم د استقبال د رمضان یو ډېر پروقار او بهترین تقریب و. نو دا عظیمه میاشت د دې استقبال رسول الله صلی الله علیه وسلم هم کړی دی، او صحابو ته د هغې تهنئه او مبارکي ورکړې ده چې دا مبارکه میاشت تاسو باندې راتلو والا ده. نو دا پروګرام هم د هغې سلسلې یو پروګرام دی، او دا د خاندان جمعیت طلبه عربیه چې کوم خاندان دی په مختلف ځایونو کې دا پروګرامونو د هغې انعقاد کوي. الله پاک دې کامل او عظیم اجر دوی ته نصیب کړي. دا میاشت انتهایی با برکت او د رحمتونو نه ډکه میاشت ده. د رحمتونو میاشت ده، نو الله پاک نه پکې رحم غوښتل دی، او د الله پاک رحم ته راتلل دی. د مغفرت میاشت ده، نو الله پاک نه مغفرت غوښتل دی. او چې کومه فاصله الله پاک سره مونږ جوړه کړې ده د خپلو ګناهونو په وجه، هغه فاصله ختمول دی، او الله پاک ته په دروازه کې ودرېدل دي چې الله
زما خو تا نه بغیر هم ډېر زیات بندګان دنیا کې شته، زما ستا نه بغیر بل څوک رب نشته دی او ستا زما نه بغیر ډېر بندګان په دې دنیا کې شته. الله ستا دروازې ته واپس راغلی یم، ګناهونو درنه ډېر زیات لرې بوتلی وم، دوکه شوی وم ربه، اوس مې توبه وایسته، تاسو ته واپس را روان یم ربه، زما توبه قبوله که. او دا میاشت چې را باندې راوسته، دا دومره د برکتونو نه ډکه میاشت، الله ته د واپس کېدو میاشت، دې امت ته الله پاک عمر کم ورکړی دی خو بهترین اوقات ډېر زیات ورکړي دي. عمر کم ورکه او بهترین اوقات زیات ورکه، دې دپاره چې که یو مسلمان الله پاک سره ملاویږي، په لیلة القدر کې مور سره ملاویدی شي، هره شپه کې مور سره ملاویدی شي، رمضان کې ور سره ملاو شه. دشمن درته الله کمزوری کړی دی، د جنت دروازې الله کلاو کړي دي او د جهنم دروازې الله بندې کړي دي. چې کوم دشمن دی هغه یې کمزوری کړی تړلی دی، اوس ټولې لارې کلاو دي الله پاک ته د راتلو. نو پرېږده دا چې کومه دوري وه او کوم لرېوالی او د الله پاک سره کومه جفا وه، هغه جفا ختمه که، واپس الله پاک ته راشه. دې وجې نه دا د رمضان میاشت به چې چا باندې راله، کوم مسلمان باندې بل مسلمان به هغه له مبارکي ورکړه چې د رمضان میاشت دې مبارک شه، دا د عبادتونو میاشت ده، د الله پاک در سره محبت و چې د رمضان میاشت ته ورسولی. خدا رمضان به مبارکه میاشت کې چې کوم عبادتونه دي، د ټولو نه اهم عبادت چې دی هغه د صوم او د روژې دی. د روژې مقصد څه دی او د روژې هدف څه دی؟ نو دا د دې پروګرام په کار دا دی چې مقصد دا جوړ شي، چې کوم مقصد دپاره الله روژه فرض کړې ده چې هغه مقاصد حاصل شي. چې هغه مقصد حاصل نشي، بیا د روژې څه فایده انسان مسلمان ته نشي ملاویدی او مسلمان کې څه تبدیلی نشي راتلی. چې کومه تبدیلی الله پاک غواړي په دې معاشره کې د مسلمانانو نه د روژې په وجه غواړي، په کار دا دی چې هغه تبدیلی ممکن راشي. هغه هدف څه دی؟ هغه هدف دی مراقبة الله، خپل ایمان داسې جوړول چې الله پاک ما ته ګوري. د دې ایمان د درجې نه لږ اوچتېدل دي، د ایمان د درجې نه بر یو درجه ده، هغې ته احسان وایي. د احسان درجه دا ده ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. خپل دننه دنیا داسې جوړه کړه، د خپل زړه دا نظریه داسې جوړه کړه چې زه الله پاک ته ګورم او که الله پاک ته نشي کتی نو الله پاک ما ته ګوري. که زه په مسجد کې یم الله پاک راته ګوري، که په مدرسه کې طالب یم الله راته ګوري، که په بازار کې یم الله راته ګوري. چې د الله مراقبت ستا په زړه کې راشي، الله پاک سره ستا یو نوی تعلق جوړ شي، الله پاک تا نه هیر نشي. دا مقصد دی د روژې. دې وجې نه داسې کله ناکله د انسان ټوله زندگی یو کلمه بدله کی، صرف یو خبره وي، یو کلمه وي. امام نافع رحمه الله هغه فرمایي چې عبدالله ابن عمر رضی الله عنه دی چونکه استادو، زه د خپل استاد سره او استاد سره نور شاګردانو دوی داسې بهر یو ځل ووتل، غرونو طرف ته لاړل او په دې صحرا کې ډېره زیاته ګرمي وه او په دې سخته ګرمۍ کې دوی وکتل، ډېر تږي شول. نو ویې کتل چې یو څه کسان دي هلته ناست دي او ګډې مډې
سرۍ او خیمه یې ځان ته ودرولې ده، نو هغې کې څه کسان ناستو، نو دوی د هغې ملاقات ته ورغلل، دوی تږي شوي مو وږي شوي مو، نو هغې سره یې خبره وکړه چې یاره که تاسو سره څه اوبه وي، نو هغې ورته اوبه راوړې، نو چې کله دوی اوبه وڅښلې نو څه اوبه ته یې نه پاتې شوې. نو عبدالله ابن عمر رضی الله عنه دې راعي ته وویل چې دا ګډې سراولې او په غرونو کې اوسېده، د عامې معاشرې نه د بازار نه او دې شیزونو نه خبر نه و، نو هغه ته یو خبره وکړه، هغه ته وایي چې دا اوبه چې موږ نه پاتې شوې دا به دا ګرمي ضایع کي، خرابې به کي دا اوبه، نو داسې کار وکړئ چې دا اوبه ته استعمال کوې څښه. نو هغه ورته وایي انی صائم، زما روژه ده. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه خپلو ملګرو ته وایي دې راعي ته وګورئ، دا اوس راعي دی، یو شپونکی دی، ګډې او چیلۍ سره او په دومره سخته ګرمۍ کې نه چېرته درسونو ته دومره ناست دی، خو د الله سره تعلق دومره مضبوط دی چې په دومره سخته ګرمۍ کې او د غرونو علاقه کې جواب ډېر زیات متاثر کن جواب او وایي چې یاره انی صائم، زما روژه ده. دی خو جواب ته حیران شول چې دومره سخته ګرمۍ کې د ده نفلي روژه ده. نو عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ملګرو ته وویل انا اختبره، زه لږ امتحان اخلمه، هل صام صوما حقیقیا ام ظاهریا، دا روژه حقیقي روژه ده او کاسې ظاهري روژه ده، صرف خوراک سکا کې پرېښی دی او که نه حقیقت کې صحیح روژه نیولې ده، زه لږ امتحان اخلمه، لږ صبر وکئ. نو هغه چې کله عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ورته وفرمایل وایي داسې کار وکړه، موږ ډېر اوږي شوي یو، اوبه خو د موږ باندې وڅښلې، اوس دا یو ګډ په موږ باندې خرڅ کا، پیسې به یې درکو او موږ ډېر زیات اوږي شوي یو. نو هغه کس ورته وایي انا عبد وراع، زه خو غلام یم، د چا غلام یم او دا ګډې هر څه د بل چا دي، زه پخپله د بل چا یم، زما د غلامۍ زندګي ده، زه پخپله غلام یم او دا هر څه زما د سید او زما د مالک دي. نو زما ته دا اختیار هغه نه دی کړی، دا یې راته ویلي که څوک میلمه راغی نو میلمه باندې اوبه څکوه، که پی در سره و هغه م ورکوه، خو دا یې راته نه دي ویلي چې دا ګډم پې خرڅوی شي، دا اجازت نشته دی. نو عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ورته وفرمیل د دې اجازت خو نشته دی، خو ته خو کوی شي وکړه، پیسې واخله او دا پیسې زموږ نه واله، ته خو غریب سړی، پیسې به ستا په کار راشي او ګډ په موږ باندې خرڅ کا، مالک ته یې څه پته لګي چې دا ګډ څه شو، او که مالک یې درنه تپوس وکړه نو ته ورته ووایه چې اکله الذئب، څوک شرمخ راغی ویې خوړو، بس طریقې م ورته وښوده، هر څه یې ورته وښودل، امتحانو. نو هغه ورته بیا مې ویل چې یاره دا اختیار ما سره نشته دی. بیا یې څه مسایل ورته بیان کړل چې ګوره ته غریب یې، که دا ګډ اوس یو شرمخ چېرته وخوري نو هغه ښه دی، او که ته یې خرڅ کړې او پیسې یې جیب کې واچوې دا ښه دی، که یو شرمخ یې چېرته وخوري. کله ناکله شیطان یو فقهي مسله کې شیطان سړي ته ډېرې زیاتې بانې جوړوي. یو مفتي نه یې تپوس وکړو نو هغه ورته وایي دا خو حرام دی، دا مه کوه. هغه یې ورېږه دا بل مفتي صاحب نه تپوس کومه، کیدی شي څه لاره پکې راوځي. نو ده ورته هغه د لارې د راوتو څه خبرې وکړې، خو هغه بیا هم انکار وکړه. د بیا ورته څه خبره وکړه، باقي د هغه چې کم زړه کې کم ایمان او هغه جذبه وه، هغه خپل هغه موج او جذبه کې راغی، ورته وایي فأین الله، فأین الله، دا هر څه چې زه وکړم نو الله چېرته دی؟ پیسې به جیب کې واچوم او دروغ به خپل مالک ته ووایم، الله چېرته دی؟ الله. فأین الله. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه دی یو لفظ فأین الله، فأین الله، دی یو لفظ نه دومره زیات متاثر شو،
خپل ملګرو ته وې انظر الى هذا الايمان، دی ایمان ته وګوره او دی راعي ته وګوره، دی غرونو ته وګوره، څومره چې دا غر دومره مستحکم او مضبوط دی، د دې راعي دا ایمان د هغې نه زیات مضبوط دی. فأین الله فأین الله، دم شروع کړه، ملګرو هم شروع کړه، فأین الله فأین الله، ډېر زیات خوشحاله شو. او دا سبق مونږ له دا روژه م راکوي. دی وجې نه حضرت عمر رضی الله عنه یو ځل ملګرو سره مخاطب و، ملګرو ته یې وفرمایل لا تنظروا الى صلاة رجل ولا الى صیامه، د چا روجو ته به م نه ګورې، د چا منځونو ته به م نه ګورې، بلکې د انسان اخلاقو ته ګوره. اذا حدث صدقه، چې کله دې وکته چې یو سړی خبرې کوي او رښتیا وایي او په امانت کې خیانت نه کوي. و اذا هم بالمعصیه، او چې کله یو ګناه ته اراده وکړه نو بیا ورعه، نو بیا پکې تقوا راشي او د هغه ګناه نه ځان بچ کړي. ووایه چې دا ښه معیار والا مسلمان سړی دی، د چا په روجو او د چا په منځونو باندې به چېرته دوکه نه شي. حضرت عمر رضی الله عنه به خپلو شاګردانو خپلو ملګرو ته دا فرمایل. نو د روجې مقصد دا دی فأین الله، چې کله د انسان اراده خراب شي، شیطان دوکه کول غواړي، نو دی ورته ووایي فأین الله. لکه روژه کې چې ته همیشه شیطان ته دا وې، که شیطان دا ته وایي چې یاره کمرې ته لاړ شه سخته ګرمي ده، خیر دی اوبه وڅکه، شربت وڅکه او واپس به شونډې وچکې واپس راوځه، چا ته پته لګي چې تا روژه خوړلې ده، نو ته شیطان ته وې فأین الله. نو دا فأین الله ترانه دا ټوله زندګۍ کې مه هېروه، فأین الله. نو حضرت ابن عمر رضی الله عنه چې کله دا خبره واورېده نو هغه مدینې منورې ته راغی، هغه سید چې څوک و هغه سید ته ورغی او سید ته یې وویې چې ستا دا چې کوم عبد او غلام دی دا انتهایی کامل ایمان والا سړی دی، دا هم په ما خرڅ کا، او چې څومره ګډانې دي هلته دي هغه هم ما باندې خرڅ کا. ټول یې ترېنه واخیستل، د هغه ګډانو یې مالک عمده سړی که او هغه ته یې ازادي ورکړه او ورته یې وویې انت حر لوجه الله، د الله د رضا دپاره مې ته آزاد کړې او دا کمې ګډې چې دي د دې ټولو مالک ته. او بیا یې خپلو شاګردانو ته وفرمیل عبدالله ابن عمر رضی الله عنه هذه الکلمه اعتقه فی الدنیا، د یو کلمې په دنیا کې هم دی آزاد که او زما د خپل رب نه دا امید دی سیعتقه فی الآخرة ایضا، دا یو کلمه فأین الله، دا کلمه به په آخرت کې هم آزاد کی. نو دا د روژې مقصد دا دی چې موږ سره همیشه دپاره د الله پاک مراقبت وي، زموږ په ذهن کې، زموږ په زندګۍ کې، زموږ په خبرو کې، سلوک کې الله پاک موجود وي. دی وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او صحیح حدیث مبارک دی، د روژهدار مسلمانانو ته فرمایي چې یو سړی روژه خو ساتي، خوراک او څښاک نه خو زبان بند دی، خو همدې مبارک زبان باندې دروغ وایي. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. کم یو امتی چې داسې وي چې هغه خوراک او څښاک نه کوي، روژه یې ده خو باوجود د روژې خپل زبان یې د دروغو نه بند کړی نه دی، دروغ هم وایي، کارونه او سلوک او عمل هم د دروغو دی، دوکې هم کوي، دروغ هم وایي، دوکې هم کوي، جهالت هم کوي. نو الله پاک ته د دې مسلمان د خوراک او د څښاک د پرېښودو ضرورت نشته دی. روژه خو مونږ الله پاک سره ملاوی، مسلمان د الله نه ډېر لرې شوی وي او بیا تا الله پاک سره ملاو کړي چې راځه واپس روغه وکړه، الله نه لر کېږه ما غرک بربک الکریم، چا دوکه کړی، کم خواطلی، راشه واپس خپل رب ته راشه. نو الحمدلله چې کم طلبه کرام دي تاسو قدمونه ږدئ نو فرشتې درته مخکې نه وزرې کېدي چې دا د قرآن طالبان دي،
د دې عزت پکار دی همداسې قدم به دوی په ځمکه نه ایږدي. تاسو هم الله پاک ته بیا په دې خاص کر په روژه کې چې کوم د قرآن عظیم الشان میاشت ده او تاسو په دې میاشت کې الله پاک ته خپل بهترین چې تاسو ښه مالکان یئ او بهترین هغه څیزونه چې تاسو یې مالکان یئ هغه ستاسو وخت دی، ستاسو زندګي ده، هغه هم الله پاک ته ورکړې ده. نو داسې خو قابل فخر الحمدلله په داسې شاګردانو مونږ فخر کوو او داسې د الله په ځمکه اولیاء الله همدغه خلک دي چې د امام شافعي رحمه الله هغه فرمایي چې د الله په دې ځمکه باندې د قرآن چې کوم طالبان دي هغوی اولیاء الله نه وي نو بیا نور څوک اولیاء الله په دنیا کې نشته دی. د تاسو خپل وختونه هم الحمدلله الله پاک ته ورکړي دي او بیا د ورځې هم درس وي، قرآن وي او بیا شپې الله ته ودرېدل وي. دی وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا د مغفرت میاشت ده، الله پاک باندې ځان معاف کولو والا میاشت ده. فرمایي من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کم مسلمان چې روژه الله پاک د پاره ونیوه خو ایمان داو چې دا الله فرض کړې ده ځکه دا روژه زه ساتم، نور څه اراده یې نه وه، الله فرض کړې ده نو ځکه زه روژه ساتم او بیا یې اجر او ثواب د الله پاک نه غوښتو واحتسابا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي غفر له ما تقدم من ذنبه. دا د غفران میاشت ده، د مغفرت میاشت ده، نو الله پاک به ورته ټول ګناهونه معاف کي. دا د صیام دی، دارنګې قیام هم دی چې الله ته ودرېږي، هره شپه به الله ته ودرېږي. یو شپه دې هم دا باندې داسې رانشي چې الله ته په هغې کې ته ودرېدلی نه یې. ځکه رسول الله مبارک فرمایي من قام رمضان او رمضان ټول میاشتې ته وایي، دا نه چې یو څو ورځې به پکې ودرېږم نور بیا پکې نشم ودرېدی. چې څومره عبادت کوی شي. د بعضې علماو قول دا دی چې د ودرېدو کې د ماسخوتن لمونځ دی چې جمع سره ادا که دا هم ودرېدلو کې شامل دی، دا هم قیام دی. خو اصلي قیام چې دی هغه قیام اللیل دی. که قیام اللیل د تهجد لمونځ وي که تراویح وي دا یو شپه هم مه پرېږده. او بیا که یو کس نه پکې څه کمی شوی وي، یو څو ورځې چېرته نه وي ولاړ نو بیا آخري عشره را روانه وي، نو آخري عشره کې یوه شپه داسې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ترتیب دی داسې که ټوله میاشت ونه درېدې نو من قام لیلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. که چېرته د لیلة القدر په شپه باندې الله ته ودرېدې او هغې یقینا په دې آخري عشره کې وي نو هم الله پاک د مسلمان ټول ګناهونه معاف کوي. نو دا د مغفرت میاشت ده او د قرآن میاشت ده. نو الحمدلله ستاسو د ورځې درس قرآن وي او شپې الله پاک ته ودرېدل وي. نو روژه موږ ته چې کوم سبق راکوي هغه مراقبة الله دی چې الله پاک زموږ نه هیر نشي او موږ نه دا روژه صادقین جوړوي چې ته صادق شي، رښتونی شي. یو د افسوس خبره دا ده چې الحمدلله زموږ په دې اسلامي معاشره کې ډېر زیات مدارس هم دي، ډېرې دستربندیانې مو شي، حافظان هم الحمدلله جوړیږي، خو چې کوم مقصد دی هغه د صدق او د رښتونولۍ مقصد دی چې یو مسلمان نه صادق او رښتونی مسلمان جوړ شي هغه ډېر زیات نه لیدل کېږي. نو په کار دی چې دې باندې موږ سوچ وکړو دا روژه موږ له مدقه سبق راکوي چې ته صادق مسلمان جوړ شه، رښتونی مسلمان جوړ شه. دا په دې 1880 کې دې علاقه کې چې کله د انګریزانو حکومتو او د مجسټریټي نظامو نو د انډیا کې یو ځای دی لودیان، ته لودیان کې او دې کې زیات مسلمانان اوسېدل او ډېر ښکلي علما او دې کې دې علاقه کې. نو د لودیان د دې علاقې د مسلمانانو د هندوانو خپل منځ کې یو ډېر قیمتي ځای و، هغې باندې جګړه وه
او جګړه هم دې باندې اوسوه چې یاره دا ځای هندوان وی زمونږ دی او مسلمانان وی زمونږ دی. نو هغې جګړه عدالت ته لاړه. نو عدالت ورته وی چې یاره تاسو داسې کار وکړئ چې د دې علاقې څوک معزز کس وي هغه راولئ، هغه چې څه فیصله وکړه او هغه د دې نه خبر وي چې دا اصل کې د چا دی. مسلمانان دعوه کوي چې زمونږ ده او هغې مشوره دا کړې دلته به مسجد جوړو. هندوان هم دا مشوره کړې ده که دا ځای مونږ وګټه نو دلته به خپل مندر ځان له جوړو. نو د هندوانو ووی چې په دې علاقه کې د مسلمانانو یو عالم دی او ډېر ښکلی عالم دی، بزرګوار شخصیت دی د دې مسلمانانو، او هغه مفتی او علامه مفتی الهي بخش صاحب دی. هغه ته ووایي هغه چې څه فیصله وکړه هغه د دې ځای نه خبره دی. مسلمانانو وی چې دا خو ډېره ښه خبره ده. هغه یې راوغوښته عدالت ته. نو په عدالت کې چې هغه کله ودرېده نو هغه خو وی چې یاره ما دا قسم کړی دی چې د انګریزانو د مشرانو سره به مخامخ زه نه کښېنم، زه به یو سیټ ته کښېنم، ما نه تپوس کوه زه به جواب در کوم. نو هغه یو سیټ ته کښېنو. نو هغه جج ورته وی چې دا ستاسو د مسلمانانو د هندوانو جګړه ده، اوس تاسو لږ ووایئ چې دا ځای د چا دی. نو هغه ورته وی چې څومره ما ته علم دی نو دا ځای چې دی دا د هندوانو دی د مسلمانانو نه دی. مسلمانان حیران شول. هغه وایي چې فیصله به عالم کوي نو دا خو به زمونږ حق کې فیصله وکړي، دلته به مونږ مسجد جوړو او زمونږ ډېر تمناګانې ورزوګانې وي او تا فیصله د هغې حق کې وکړه. هغه وایي چې فیصله خو د هغې حق کې وکړه، اوس دا راته ووایه چې دلته مندر جوړول جایز دي که نه، دا خو د مسلمانانو علاقه ده. نو هغه ورته وایي چې ځای د هغې دی نو بیا که دلته هغې هر څه جوړوي د هغې خپل اختیار دی، دا خو څوک بندوی نه شي. د هندوانو هغه مشرانو چې کله دا فیصله واورېده هغه وایي دا دومره صادق او بهترین ښکلی دین دی د اسلام چې دې کې صدق او رښتینولۍ ته کتل کېږي. دې وجې نه زموږ ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د نبوت نه مخکې کافرانو صادق او امین وی. نو چې زمونږ پیشوا او زمونږ مشر زمونږ پیغمبر د نبوت نه مخکې صادق او امین و نو د نبوت نه وروسته به څومره صادق او امین و. او د هغه دا سبق و چې هغه دا سبق مونږ له راکړی و چې مسلمان به هم صادق او امین وي. روژه هم دا سبق مونږ له راکوي چې ته صادق مسلمان جوړ شه. نو هغه د هندوانو مشر چې دی هغه وویل چې یاره دومره صادق او دومره بهترین دین دی او د عالم او د الهي بخش صاحب چې څومره بهترینه حق وینا وکړه د هغې په وجه باندې زه د دین قبلولو ته تیار یم او دا دین ما قبول کړی دی. د هغه هندوانو مشر اعلان وکړ. هغه وایي چې کله اوس خو مې اسلام قبول که زه مسلمان شوم مونږ خو دا مشوره کړې وه چې دلته به مونږ مندر جوړو، خو زه د خپلو ملګرو ته ویم مندر به نه جوړو، همدې ځای کې به مسجد جوړو. هماغه ځای کې مسجد بیا جوړ. نو ابوالحسن ندوي رحمه الله هغه چې کله ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین دا یو ډېر ښکلی کتاب دی د حضرت شیخ، نو هغه فرمایي دا کیسه چې کله هغه ذکر کړې ده بیا ویلي دي الحمدلله په دې ځای کې اسلام وګټله کامیاب شو او مسلمانانو خپله مقدمه چې ده هغه بیلو ده. نو مسلمان بیلو ده خو اسلام وګټله. دا سبق مونږ له دا روژه راکوي چې اسلام به هر ځای کې ګټي. د اسلام خیال ساته، اسلام ته ګوره، صدق ته ګوره، رښتینولۍ ته ګوره، رښتیا ته ګوره چې کوم ځای کې حق او صادقه خبره وه لکه روژه چې تا کذب او دروغو ته نه پرېږدي ته دروغجن نه یې، نو همدغه طریقې سره ته صادق مسلمان جوړ شه. دې وجې نه د حضرت ابن مسعود رضی الله عنه د هغه نه یو ځل چا تپوس وکړ کیف کنتم تستقبلون رمضان، تاسو خپله زمانه کې به د رمضان استقبال څنګه کوو؟ د هغې زمانه خو د صحابه او د تابعینو زمانه وه، صحابه هم موجود و تابعین هم، تاسو به د رمضان استقبال څنګه کوو؟ نو هغه ورته فرمایي
مونږ به د رمضان استقبال داسې کوو ما یجرأ احد منا شهر رمضان وفي قلبه حقد لأحد من المسلمين. وی مونږ چا کې دومره جرأت نه و په هغه زمانه کې چې د رمضان د هلال استقبال به یې کړی او په زړه کې د یو مسلمان سره به حسد و، د یو مسلمان سره زړه کې حقد و، حسد به و یا بغض به و، دوکه به یې ورسره په زړه کې وه او د هلال رمضان به یې وګته و، هغې ته به بیا خوشحاله و. داسې به نه و. اول به یې زړه صفا که او بیا به د شهر د رمضان ته د هغې استقبال وکړو او هغې سره به بیا هغې ته به یې وکتل، خوشحالي به یې منا وکړه چې رمضان په مونږ راغی. چې زړه د کینې نه ډک وي او څوک د رمضان استقبال کوي نو دا د دروغو استقبال دی، دا صحیح استقبال نه دی. زړه صفا که. د دې وجې نه بعضې علما فرمایي وایي که چېرته د اوبو خبرې کوی شوې اوبو نو ډېر زیات خلک داسې دي چې هغې لاسونه چې کله وینځي نو د اوبو به ورته وی چې مسلمانه د لاسونه دې اول مه وینځه، اول د زړه وینځه او بیا د لاسونه وینځه. زړه صفا ساتل پکار دی، بیا استقبال د رمضان پکار دی. چې زړه کې د حسد او کینه وي مسلمان سره او د رمضان استقبال کې نو په کومې طریقې سره استقبال کې. او دا د توبې میاشت ده، یعنی الله پاک ته د رجوع میاشت ده. الله پاک یا د مسلمان توبه قبلوي او یا ورته انتظار کوي چې کله خو به راشي. څوک ورته توبه وباسي د هغه توبه قبوله کړي او یا ورته انتظار کوي چې کله خو به راشي توبه به ماته وباسي. نو بس ته الله پاک ته راتللی د رمضان استقبال په صفا زړه سره او په صادق توبې سره الله پاک ته سړی وکړي. او چې صادقه توبه د الله ته ویسته نو ابن قدامه رحمه الله، ابن قدامه المقدسی، هغه یو کتاب لیکلی التوابون. اگر کا کتاب کې بعضې مناسب خبرې هم نه دي، هغې یو قصه ذکر کړې ده. فرمایي چې د بني اسرائیلو په زمانه کې موسی علیه السلام یو ځل الله پاک ته د استسقا دپاره ټول بني اسرائیل وایستل چې الله باران په مونږ را ووروه، خوشحالي ده، باران نشته دی او حالات ډېر زیات خراب دي. نو دا ټول بني اسرائیل یو ځای ته ووتل. نو موسی علیه السلام الله پاک ته مناجات شروع کړ، الله ته فریاد شروع کړ چې الله مونږ باندې باران را ووروه. نو الله پاک ورته وحی وکړه چې موسی ستا په دې بني اسرائیلو کې یو کس دی او مذ 40 سنه هو یعصیني، 40 سال نه هغه ګناهونه کوي او زما نه شرمېږي نه، د هغه په وجه در باندې باران نه کومه. هغه یو کس ته دې مجلس نه وباسه نو بیا به در باندې باران راوروم. نو موسی علیه السلام ورته وی چې الله دا خو دومره غټه اجتماع ده د بني اسرائیلو ټول لا جمع شوي دي، دې کې به هغه کس زه څه پیژنم. الله پاک ورته وی ته خبره وکړه، رسول زما کار دی، زه به دا خبر هغې ته ورسوم. نو موسی علیه السلام بني اسرائیلو ته ووی په دې خپل قوم باندې رحم وکړئ، د بچو ماشومانو او د حیواناتو باندې رحم وکړئ. یو کس په دې مجلس کې داسې ولاړ دی چې د 40 سال نه هغه ګناهونه او جرمونه کوي او توبه نه وباسي، هغه بهر ته راوځي چې الله باران را ووروي. یو کس پکې ولاړو، هغه سوچ وکړه دا خو الله ما یادوي، ځکه د 40 سال نه خو زه داسې مجرمانه حرکات کومه، الله ته مې توبه نه ده ایستلې. نو دې کس وی چې دا الله پاک ما یادوي. نو څادر یې په سر واچو او الله پاک ته یې وژړل او الله ته وی چې الله بس توبه مې درته وایسته، توبه مې قبوله کړه، بیا به جرم نه کومه الله. نو چې څنګه د هغه د سترګو نه اوښکې را شروع شوې، هلته باران نه اوبه را شروع شوې، باران را شروع شو. موسی علیه السلام الله پاک ته وی الله هغه کس خو بهر را ونه وتو، تا وی چې هغه کس څو پورې دی کې موجود وي په تاسو باران نه کومه، څوک خو بار راوتې نه دي او تا باران شروع که. الله پاک
ورته وحی وکړه چې موسی د چا په وجه مې باران بند کړی او د هغه په وجه مې در باندې باران را ووروه. موسی علیه السلام بیا الله پاک ته وویل چې الله دا خو عجیبه غوندې سړی دی د هغه په وجه باران بند شوی مو او چې صادق او رښتینې توبه یې وایسته او سترګې نه یو اوښکه لاړه نو د هغې په وجه د باران هم را وورو. الله دا کس خو ماته لږ وښیه دا کم یو دی زما په دې بني اسرائیلو کې زما دې امت کې. نو الله پاک ورته وفرمایل چې کله مجرمو او جرمونه یې کول هغه وخت کې مې نه رسوا که چاته مې ښودو نه او اوس خو یې ما سره ملګرتیا شروع شوه اوس به یې چاته وښیم چاله یې نه ښیم. نو هغه میاشت ده چې صادقه توبه الله ته سړی وباسي مسلمان الله پاک سره هغه تعلق چې کټ شوی دی هغه تعلق واپس جوړ کړي. او مونږ ټول یو داسې مونږ ټول یو من الله مع الله و الى الله. دا د نن ورځې سبق دی څنګه یو من الله مع الله الى الله. خپلو د مشران هم ناست دي د هغې سره په معذرت سره ټیم هم ډېر شو زما خو دومره خیال نه و خو د خپلو بچو ته به ویم دا هغه معزز خلک دي چې دی خپل کورونه پرېښي دي او د الله د دین دپاره راغلي دي. نور خو درته څه ویلی نه شمه واقعي ملمانه یې د الله پاک بغیر شک شبې نه د قرآن ملمانه او رمضان هم در باندې راغی رمضان هم شو قرآن هم شو مسافر هم یې نو بیا د دې معافي خو آخري کې به یو هغه درته وکړمه چې یو شاعر ډېر ښکلې خبره کړې ده شعر نه بغیر خو محاضره کول نه وي پکار. نو د خپلو بچو طالب العلمانو ته او د نورو ملګرو ته هم دا ویم چې نور خو څه نشم ویلی خو دا به درته ویم چې باڼه درته لوګی کم که چشمان درته لوګی کم دا زه تنها پوره یم که جهان درته لوګی کم. الله پاک هم رمضان هم قبول که او دا چې کوم سعی او محنت کوي الله دې قبول کړي او د قرآن دا درس شروع شوی دی الله پاک دې مونږ هم اهل قرآن کې راولي. جزاکم الله خیرا. الصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. کریم عظیم ربه ستا د اولیاء الله مجلس دی طلبا دي کور یې پرېښی دی مور پلار یې پرېښی دي خپل رشته دار یې پرېښی دي ستا د دین د خاطره مسافر دي الله کریم او عظیم ربه د دې په مجلس کې ناست هم د برکت نه خالي نه ده دې باندې چې کوم رحمتونه ته راورې هغه رحمتونو کې زمونږ هم حصه وکړي. رب کریمه رمضان دا مبارکه میاشت را روانه ده دا میاشت چې څنګه طریقې سره د دې استقبال کېدی شي په بهترینې طریقې سره هغه طریقې سره به یې مونږ ونه کړی شو الله خو صحیح استقبال والا مونږ جوړ کړي زمونږ سینې زمونږ زړونه د حسد او د کینې او عداوت او دشمنۍ نه خالی کې کریم او عظیم ربه محبتونه پکې واچې یا رب العالمین. دا طلبا دي راغلی دي ستا د علم حاصلولو دپاره د شریعت حاصلولو دپاره راغلي الله د دې ځای نه محروم مه لېږي یا الله چې څه مقاصدو دپاره راغلی دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مبارک دین چې هغه په ډېرې زیاتې سختیانې تېرې کړي دي هغه سختۍ هغه دین حاصلولو دپاره دوی راغلی دي یا الله د هغه دین نه محروم مه کړي. دې کې به ډېر طلبا داسې ناست وي چې هغې به وایي چې الله سبق ویم خو سبق راته یادېږي نه چې کوم مقاصدو دپاره راغلی یم هغه راته حاصلېږي نه خو الله تا ته اسانه ده دا مبارکه میاشت هم را روانه ده دې درس قرآن ته هم ناست وي الله یو طالب هم محروم مه کړي د دې مدرسې او د نورو مدارسو څومره طلبای کرام دي یا کریم ربه ټولو ته علم نافع نصیب کړي هغه علم
چې هغه د دوی دپاره د دوی د والدینو دپاره د ټول امت دپاره صدقې جاریه وي هغه علوم ورته نصیب کړي د رمضان دا استقبال صحیح طریقې سره الله پاک مونږ ته را نصیب کړي د ملګرو دا تقریب جوړ کړی دی چا هم چې دې کې څومره حصه اخیستې وي کریم او عظیم ربه هغې د خپل دربار یا عالیه کې د هغې نه قبول کړي دې مجلس کې د چا څه ضرورتونه وي کیدای شي یو کس پکې داسې ناست وي چې د هغه یو ضرورت وي هغه ضرورت به خپل ملګري ته هم نشي ویلی خو الله تا نه خو څه پټ نه دی ته خو په زړونو باندې رازدار ذات ربه ته د هغې نه خبرې د شریعت مطابق د چا څومره ضرورتونه وي هغه ټول پوره کړي څوک بیماران وي الله شفای کامله عاجله ورته نصیب کړي د چا نور څه مقاصد وي او د شریعت مطابق وي هغه ټول ورته حاصل کړي ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار